حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کله چې انسان وفات شي او پرشتي د روح واخلي بر اسمانونو ته ووسي نو الله تبارک وتعالى د پرشتو نه تپوس کوي سره د خپل علم بیا تنم تپوس کوي الله تبارک وتعالى د کوم بندنه چې تاسو روح واغستو خکته زمکو کې د متعلق خلقو سوایله خکته زمکه کې خلقو د متعلق څه خبرې کولی نو پرشتي ورته وي الله خلقو ډیر په نیک نوم باندې یادو ټول خلقو ول چې دا ډیر خسړې دي ډیر خسړې دي الله تبارک وتعالى فرمایي دا د الله بندگان دی گواشي چې ما دې په خو کې حساب کو ما دې ته مغفرت نصیب کو او چې کله پرشتي وي الله خلق د خکته پزمکه کې ډیر تنګو ار سړی به وایي چې خدای چې د خلاص شو ډیر بد سړی و ډیر ناکاره سړی و الله تبارک وتعالى پرشتو ته فرمایي اے پرشتو دا خلق دی گواشي چې ما دې په ناکارو کې ولیکو د دې جن حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې ناستو صحابه کرام ورسره ناستي یو جنازه تیر شوله نو صحابه کرام ټول د هغه سړي ډیر صفات بیان کړو ډیر صفات بیان کړو ویره دا ډیر خسړی دا کم سړی چې نن مړ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وجبت د لپاره واجب شو بیا ټیم بعد بل جنازه تیر شو نو خلکو داغه متعلق ډیر خبرې وکړي دا ډیر ناکاره سړی خلک تین ډیر تنګ ډیر په عذاب کې وو خلک ډیر ترپوزي وو ډیر ناکاره سړی وو خدای نن مړ شو نبی علیہ السلام بیا فرمایل وجبت صحابه کرام تاسو کو د الله پاک پیغمبر سره مطلب مخکې جنازه تیر شو خلکو صفاتو کو تعویذ د لپاره واجب شو ورستو بل جنازه تیر شو خلکو د غیب بدوي تابعوي د لپاره واجب شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وکله چې اوله جنازه تیر شو تاسو ټول د صفات کو ما وی د لپاره جنت واجب شو د لپاره جنت واجب شو تاسو په دې خله باندې الله د لپاره جنت واجب کو او کله چې دویمه جنازه تیر شو او تاسو ټول دا غبدوي چې دا ډیر ناکار سره خلک ته خلاص شو ویما چې وجبت الله د لپاره اور د جهنم واجب کو تاسو په دې خله باندې نو مرګ خورا روان دی مریبا د دنیا نه بزي خو په دنیا کې داسې ژوند وکړي چې پس د مرګ د خلک په خنوم باندې یاد کی او چې کله په خنوم باندې یادېږي نو الله تبارک وتعالى ستاسو لپاره جنت واجب کو او چې کله په دنیا کې په بد نوم باندې یادېږي خلک دې په بدو یادوي الله تبارک وتعالى فرمایي اے بندګانو تاسو گواشه تاسو د وجه نه ما دې جهنم ته داخل کو دنیا کې داسې ژوند وکړه داسې ژوند زمونږ شیخ صاحب وفات شو کنه زمونږ شیخ صاحب وفات شو الله تبارک وتعالى دې ظالمان تباہ او برباد کړي ظالمانو تاسو ته پته شته داسې شيوخ کله جوړیږي دا خو په صدو کې یو سړی پیدا کیږي داسې تاسو ته پته ده دا مولان څنګه تیاریږي دا زما د مدرسې طلبه ناستي تاسو په خپل لیدلی دي دا څومره په مشکل باندې عالمان جوړیږي دا څومره په مشکل حافظان جوړیږي دا میندو د خپل سینو نه را جدا کړي دي په جړه باندې او په پریاد باندې او په ویر باندې دا ماشومان په مدرسه کې جاړي میندې ورته د هغې طرف جاړي د هغې د زړه ټوکړې مونږ ته راتاوي کړي دي د هغې چېرته پرزو کېږي زما دا بچی دې په کوڅو کې وګرځي او اواز دې وکړي وظیفه راوړی خدای مو وبخه دوی ته داسې سپک مه ګورئ دا کمزوري نه دي دا د ډېرو غټو خاندانونو بچي دي دا د ډېرو سپین روبو بچي دي لاړ شئ د دوی په کلي او په وطن کې تپوس وکئ ما په خپله په کوڅو کې چغې والې دي وظیفه راوړی خدای مو وبخه کله د چا ورته ودرېدلی یم او کله د چا ورته ودرېدلی یم وظیفه راوړی خدای مو وبخه دا د الله نازولي دا ډېر په مشکله باندې د دوی نه عالمان جوړیږي د دوی نه ډېر په مشکله باندې حافظان جوړیږي بیا د شیخ صاحب په شانتې شیخان دا خو په مخ د ځمکه چېرته یو څو دانې وي دا خو ډېر په مشکله باندې تیار شوي ظالمه تا زموږ نه په یو ډز سر واخیستو دا څومره په مشکله تیار شوی و دا هغه خلا به اوس څوک پوره کړي هغه خو لاړو الله تبارک وتعالی لره کله چې نیک انسان وفات شي په ده پسې ځمکه جاړي په ده پسې اسمان جاړي د په ده پسې د درسونو هغه ځایونه جاړي په ده پسې د دغه طالبان جاړي شیخ صاحب الله بخلی دی
هغه پسې د هغه د احادیثو ځایونه چاړي هغه چې په کومو لارو باندې مدرسې ته په هغه پسې هغه لارې چاړي په هغه پسې په زرګاو طالبان جاړي په هغه پسې د اسمان دروازې جاړي الله به یې څنګه ربخي نیک انسان چې وفات شي په ده پسې د ده د سجدو ځایونه جاړي د ده د ذکرونو ځایونه جاړي د ده د سبقونو ځایونه جاړي اسمان په دروازو باندې چې کوم د ده نیک اعمال ختل هغه دروازې جاړي الله هغه نیک اعمال خو بند شو هغه نیک اعمال خو بند شو هغه خو الله بخلي دي ما ته تاسو یو قوم وښیئ که نه ما ته په مخ د ځمکه باندې داسې یو قوم وښیئ تاسو که نه چې هغوی د خپل عالم سر راغستی دی په خنزیر پورې تړلی دی هغوی د خپل عالم سر راغستی په سپي پورې تړلی دی هغوی د خپل عالم سر راغستی په خر پورې تړلی په مخ د ځمکه ما ته یو قوم وښیئ یو قوم سیوا د پښتون نه سیوا د پښتون نه پښتون د خپل عالم سر د خنزیر سره مو تړو د سپي سره یې مو تړو د خر سره یې مو تړو وګوره نو